حبیب ابن سعد، حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ دا د رومیانو خلاف جنگېده. د مسیلمه کذاب نوم به تاسو اورېدلی وي. مسیلمه کذاب خلاف دی جنگېده. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور زمانه ده او جرنیل خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ او د یمامه میدان دی د مسلمانانو د طرف نه په 3 ورځو کې 900 د قرآن حافظان او قاریان په دقه کې شهیدان شوي دي. بیا څه قیدیان هم د مسلمانانو د طرف نه د کافرانو لاس ته لاړل، په هغې کې یو دی چې کله د مسلمه ځان ته مخې ته ودروله که ته ولې زما خلاف راوتې، څه چل دی؟ دی ورته وایي صاحب تا د نبوت دعوه کړې ده. نو ده ورته په ژبه باندې ووایي چې زه خو د نبوت دعوه نه کوم، زه خو پیغمبر منم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. او صرف دومره ده چې د دې پیغمبر نه بعد به زه پیغمبر یم او ته دا خبره ومنه. او ته زه نه منم دا خبره. دا خبره که نه منې زه به ستا د وجود یو یو جوړ کټ کم او مړ به دې کړم. او ته وایي چې څه کې کوه؟ کتابونو لیکلي دي د وجود یو یو جوړ د ګوتو دا یو یو بند به یې کټ کو په ژوندانه باندې او ده ته به وي ایمان پرېږده او زما اقرار وکړه د پیغمبرۍ ده. ورته وایي نه، هر د خپې دا د لاسونو د هر یو یو بند دی ته کټ کوه، اخره کې وله په دې سینه کې یو چاړه ور ومنډل او په شهادت مرتبې ته ورسو، لیکن ایمان یې پرېنښود.